کسان رالل مازیګر ټیمو د زیارت ورځ و زه جامع عثماني نه راغلی وم ورته وایي جي ذکر کوو خو ذکر کې خوند نشته مونځ کوو خو د مونځ لذت نه محسوسو حضرت صاحب ورته وی تاسو به حرام کوئ حرام به خورئ ورته وایي نه جي زموږ خپل کاروبار دی دکانونه هم دي تجارت کوو نو حضرت صاحب ورته وایي خویندو له میسه ورکړې نو کلک 2 بریکې نو هینډ بریک یې م راښکه وی نه جي نو حضرت صاحب ورته وی یو وی پلارانو هم تروریانو له عیسه ورکړې وه وی نه وی 2 شو وی نیکم نیانګانو له عیسه ورکړې وه وی نه وی 3 شو وی کم سړی چې 3 حرام خوري د ده مونځ او ذکر کې به خوند نه وي سمو خیال دی که دا تلی راته کېښو هلته سره د جون به پکې اوچت ځوړند وي هلته سره د تهجدو به ځوړند یو سره د اشراقو به او د تسبیحاتو به بره ځوړند یو قرآن اللہ یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ شریعت میں در لے گلے دے منگ د جمعے پورز د جمعے موز لزو وہ چیزانا می عیسائی کڑے نہیں نو جمعے لنزو کہ گیرم خریلی نہیں یام برشکڑی نہیں یام پکے قینچی نہیں والی نو منگ د جمعے موز لنزو زمان کلی کی خدا ترتیب دے زمان گا استاذ سورا تا پتہ نشتا دا اختر پورز باندے منگا لی عیدگاہ دا مسلمانانو تزو چیزان تا شیشہ کی اگورو چیزا سنگ خکارم اتش منگ دا موز مسلمانان که آخوا کہتے کہ رئی را پسی راو استے نو سر دا مونزا و منگا آل تا زمانگ طلب برز وڑن دی سر دا مونزا ولی منگو تش دا موز مسلمانان تش دا روجی مسلمانان دا حج و دا زکاة مسلمانانی آخوا آخوا نور مسلمانی خیر خیرات او که سود نکو نو سبا خرو که میراث عیسه مې د خور له ورکړه نو بیا خو رانه 2000 پوټه کور اخوا کېږي نو 1000 پوټه به پاتې شي کور به راته تنګ شي که دا بله معامله مو کړه بیا به دا بل کار پاتې شي که هغه د خدای فضل ناخلو رشوت په تنخواه ګزاره نه کېږي نو چې زمونږ مسلماني وګورې نو زمونږ مسلمانۍ کې 2 څیزه د یو کلمه د مونځ او حج او روژه او زکات اخوا چې کیټګري راشي تفسیر قرطبي کې لیکلي امام قرطبي چې دا الله د قیامت پر ورځ یو 100 پاټکونه لولولي دي یو د پاټک د کلمې دی بل د مونځ دی اخرې چې دی نو د معاملاتو دی بس معاملات اغستل خرڅول رسم و رواج معیشت حقوق د عبادو دین آخوا با د مونځ خو به پوره کلمه به پوره زکات به پوره حج به پوره والته چې د معاملاتو خبره راشي د خور نه 2000 پوټه خوړلیو نو تفسیر مظهری 2 حدیث نقل کړي یو داسې حضور علیہ السلام اشاره وکړه او بل داسې اشاره وکړه وی چې 2 نظمکه چا د چا نه هړه وکړه دا به 100 پوټه 2 نظمکه دا به 100,000 پوټه 100 به پدې کې کور جوړیږي وایي کنه وی 2 نظمکه چې چا د چا نه هړه وکړي یا 2 نه حضور علیہ السلام وکړه وی دا ځمکه به 9 طبقې یو کړی جوړه شي عادتي مسلمان ګزار غاړې ته به راچولي خلک به وایي دا د خور د میلاس غل را روان یو حدیث دا دی دویم حدیث کې حضور علیہ السلام فرمائی مثال زه ودرېدم حساب کتاب کې خور له میسه نه قبر راشي دا خو مولاو مثال دا خو فلان کیسه بو او دا فلان کیسه بو او جی د مال د میراثي زمکه د نه هړپ کړي واو جی زمکه هړپ کړي الله به تو وی لور شال تهوین لاندې پرته در اوچت کدي خور له زمکه ورک دا په دې او طبقاتو د جهنم کې سوځي لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم وګورئ دلته مفسرین هغه وونه طبقات د جهنم نه شروع کیږي او په هاویه ختمیږي نو د هاویین لاندې به خاوره پرتای نو مثال پتر الله دې زموږ حفاظت وکړي الله دې زموږ حفاظت وکړي نو هلته خو ځمکه ده نو جربه ده او کنالونه ده سونه چې د میراثي سوا یا سونه چې د مالک نه نیولې هر چا نه چې ځمکه نیولې نو دا سړی به په بده بې شرمۍ دا ځمکه را په سر کي نو هلته په هاویه کې مو سور دی او په سقر کې هم دی او سعیر کې هم دی
په دې لوزا کې هم دی او جهنم ته چې راورسېد هلته فرشته به ولو په دې سر لته ورکي بیا به یې لاندې وغورځوي. زموږ خیال دی که دغه تلی راته کېښوه بیا به زموږ مونځونه په کوم ځای کې پراته وي، تهجد به هم په کوم ځای کې پراته وي. ځکه قرآن کې